هاورډ، کیمبرج، جامعه ازهر، دغه رقم دیوبند، دا مدرسې د یونیورسټیانې پر دې باندې په سوو کلونو تیر څو خو لیکن بیا هم پر خپل ځای باندې ولاړ دي. که چیرې ستا په یو کار کې نیت صفا ولو، الله تعالی د چپه کارونه در برابروي. چې څنګه دې سوچ فکر وي هغه رقم الله تعالی د تا سره کوي. نیت دې خراب و، نیت دې زیاتې ګټوله، هلته به برکت نه راځي، هلته به ګمراهي وي، هلته به د کار خلک نه پیدا کېږي. چې موږ د کریډټ شوقیان سو، د کریډټ په نتیجه کې نن اخلاص د مابینه ووتی. بسم الله الرحمن الرحیم. کله پر دې خبره سوچ کړی دی چې اکسفورډ یونیورسيټي، هاورډ، کیمبرج، جامعه ازهر، دغه رقم دیوبند، دا مدرسې د یونیورسټیانې پر دې باندې په سوو کلونو تیر څو خو لیکن بیا هم پر خپل ځای باندې ولاړ دي. د دې اخر بنیادي وجه څه ده؟ راسې نن دا خبره ایسه سره وشنو. که ته چیرې وګورې چې کوم وخت د دې بنیادونه ایږدل کېدل، چې کوم خلکو د دې بنیادونه ایږدل، هغه خلکو نیت سوچ فکر خالي یو ولو چې دا یونیورسيټي، دا مدرسه، دا به انسانان ته ګټه رسي، دا به د قام په ګټه، دا به د معاشرې په ګټه، دا به قام ته معاشرې ته شعور کوي. ځکه نن پر هغه ځای باندې ولاړ دي. دا رنګ کې وګورې او شاته د جنګ عظیم اول 1300 دویم 1300 د یورپ ټوټل انفراستراکچر تباه شو، لیکن بیا هم د یونیورسيټي پر خپل ځای باندې ولاړ دي. هغه بنیادي وجه نیت دی. حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات، د عمل دارمدار پر نیت باندې ولاړ دی. څنګه دی نیت دی الله تعالی هغه رقم سره کوي. ځکه چې حدیث مفهوم دی چې وای الله تعالی د انسانانو سره د ګمان مطابق چلیږي، څنګه د فکرې څنګه د سوچ الله تعالی هغه رقم سره کوي. کچيري نیت صفاولو، کچيري ستا په یو کار کې نیت صفاولو، الله تعالی د چپه کارونه در برابري. کچيري ستا نیت خراب ولو، روح کار به دي خرابېږي. کچيري ستا نیت خراب ولو، روح کار به دي خرابېږي. حدیث مفهوم دی په مسلم شریف کې یو حدیث دی چې کته چیرې یو انسان په زړه کې خالی دا نیت وکړي چې زه به دا کار کوم او بیا نه وکړي، هم الله تعالی یو نیکي ورکوي. که چیرې دا کار وکړي الله تعالی ورته لس نیکي ورکوي. څونه فرق دی؟ یعنی خالی په نیت تا وکړي چې زه به دا کار کوم او بیا دې نه وکړي، لیکن الله تعالی یو نیکي ورته درکوي. موږ به دا یو کار کوو چې موږ به په ژوند کې یو فیصله کوو. فیصله به دا کوو چې موږ به انسانان ته ګټه رسو. زه به دا فکر کوم، دا سوچ به کوم چې زه به انسانان ته ګټه رسوم. د دې غټه پیدا بیا دا راوځي چې کوم وخت د سوچ او فکر دا جوړ کړي چې زه به انسانان ته ګټه رسوم، الله تعالی بالکل تاسو د ګمان مطابق چلیږي. بیا ستاسو مخ ته هر وخت ته مخ ته ځي، بازار لځي، کله ځي، پر روډ رواني، هر ځای رواني، ستاسو مخ ته الله تعالی د نیکی کارونه راولي، د بده کارونه نه راولي. وجه دا ده چې تاسو سوچ او فکر ته دا جوړ کړی دی چې زه به انسانان ته ګټه رسوم. پر روډ رواني ډبره دی کړه، یو سپر لار رواني، یشپنجری دی ضعیف دی، هغه پر روډ باندې سم کې، پر لار باندې سم کې، هغه رقم په مسجد کې یو خدمت وکي، په کور کې په خپل کور کې یو خدمت وکي، د یو چا په شاور سي یو چا خدمت وکي، یا په دفتر کې یا په بازار کې. ولي په دې وجه باندې چې ستاسو نیت تا دا رقم جوړ کړی دی، تاسو سوچ او فکر تا جوړ کړی چې زه به انسانانو ته ګټه رسوم. چې څنګه دې سوچ فکر هغه رقم الله تعالی د تاسو سره کوي. نو موږ به کوشش کوو چې د روزانه پر بنیاد باندې به موږ دا فکر کوو، ګسه به دا فکر جوړو، دا سوچ جوړو چې زما وخت به زه پر دا تېروم، زما فکر به دا وي چې زه انسانانو ته څنګه ګټه ورسوم. بدقسمتي زموږ دا ده چې کوم وخت موږ یو کار کوو، په هغه کار کې همیشه یو نیت کوو. موږ کوشش وکړو چې موږ په یو کار کې 2-3 نیت وکړو. مثال زه کپڑے اغوندم صرف د دې لپاره اغوندم چې زما خپل بدن په پټ سي، نه کچیر زره ولاړ سم دا نیت وکم چې په دې کپړو به اغوستلو سره به زه لمنځ کوم، په دې کپړو اغوستلو سره به زما د بدن صفایي کیږي، زه به ښه پښکاره کېږم، زما به عزت په خوند کېږي. یعنی څونه ګټې کې راړي. یعنی خالی 3-4 نیت په یو کار کې ته وکړه، د ګرد ثوابونه خدای وتا درکړي. دا هغه رقم ته ماجت لږه خالی د دې نیت مکو چې منځله زم، بلکې دا نیت هم کې وکړه کچیر ټیمولو زبدل منځله زمالته د اتکا په نیت وکښنم، کچیر ټیمولو زب الته 2 رکعات نه پر کوم، کچیر داسې مکوله کوم ماجت کې یو خاشه ماشه پرتاوي شي پروت هغه بز پورته کوم، کچیر مکوله زب چوټ سمهم. ان ته اندازه واخه په یو کار کې 3-4 نیت ته کېدلای شي او د هر یو جلا ثواب دی، کې نو کې هم ثواب پکښې دی. دا رقم نور ډیر کارونه پکښې دي چې انسان په یو کار کې 3-4 نه 5 نیت کولای شي. کچیر زمر نیت خراب شي، اخلاص نه وي، بیا به څه کېږي؟ بیا چې کوم وخت ستا په کار کې ته یو کار کوي، په هغه کې اخلاص نه وي، په هغه کې ستا نیت او خلکو ته ښکاره کول دي، هلته چې کوم دی بیا دا کار برکت ختم شي.
یعنی که چیرې داسې دي چې موږ کم کار کوو، کاروان علم چې کم کار کوي، یا یوسف صاحب، محمود صاحب، دا نور چې موږ کم کار کوو، دا کار کې زموږ مقصد انسانان ته ګټه رسول نه، بلکې زموږ مقصد دا چې موږ ځان ښکاره کوو خلکو ته، موږ داسې کار کوو، موږ داسې یو داسې یو. بېشکه دا کار به ښه رواني، بېشکه خلک به راځي، لیکچرز به اوري، لایبرریانې برابرېږي، خلک به کتابونه وایي، لیکن برکت به نه وي. چې په کوم کار کې ریاکاري راغله هلته برکت نه راځي، برکت ختم سي، یعنی خلکو ته د عمل توفیق نه میلاویږي. چې کوم وخت ستا ته مخلص یې په هغه کار کې، هغه کار بیا دا پیدا لري چې دا کار په نسل کې روان شي. په یو کار کې چې ته مخلص نه یې، هغه برکت نه لري، هغه پر هغه ځای باندې راځي، څومره چې شغل ناري، سوشل میډیایي ګرده شانې، لیکن پیدا نه کوي. چې کوم وخت ته په یو کار کې مقصد دی ریاکاري وي، خلکو ته ځان ښکاره کول وي، هغه کار کې نور ګمراهي پیلویږي. که چې کوم وخت ستا په یو کار کې ستا مقصد کار کول نه وي، نو په هغه کې دا یوه تاواني د کار والا خلک په معاشره کې نه پیدا کېږي چې 100 واره ښه کارونه وکړي، چې 100 واره خیراتونه وکړي، 100 واره سټډي سرکل وکړي، 100 واره لایبرریانې جوړې کړي، چې هر څو ښه کارونه وکړي، سکولونه جوړ کړي، تعلیمي ادارې برابرې کړي، مدرسې جوړ کړي، هر شی جوړ کړي، نیت یې خراب و، نیت یې زیاتې ګټه وله، هلته به برکت نه راځي، هلته به ګمراهي وي، هلته به د کار خلک نه پیدا کېږي. ته وګوره زموږ په دې پشن کې چې کوم څوک تعلیمي ادارې چلوي، سکولونه چلوي، مدرسې چلوي، یا دغه علمي او ادبي اکټیویټیانې کوي، په 25 کال کې د کار څخه، د ادارې څخه یو د کار سړی نه دی وتلی، نو په دا پوه شه چې په دا کار کې چې کوم دی مسله شته، د مالک نیت خراب دی. چې کوم څوک دا چلوي د دې نیت خراب دی، ځکه چې د کار خلک نه پیدا کېږي. بل چې په کوم کار کې ستا نیت دا وي چې زه ځان مشهوره کړم، د الله تعالی یو عجبه نظام دی چې په کوم کار کې ته دا غواړې چې زه ځان مشهوره کړم، هلته الله تعالی شهرت نه درکوي، چې هر څو ته کوشش وکړي، چې هر څو خیراتونه وکړي، هر څو دا وکړي، الله تعالی شهرت نه درکوي. خلکو ته ژر سر خلاصي وي، پر دې د نامه ناوخته دي. چې کوم وخت ستا مقصد اخلاص وي، نیت دې صفا وي، بیا که ته غواړې که نه غواړې، بلکې ته نه غواړې هم، الله تعالی چې کوم دی، الله تعالی ته پر مخ باندې بیایي. ته وګوره چې کوم خلک مخلص دي، هغه په معاشره کې چې پټ دي، بیا هم خلکو په خولو کې دي، بیا هم خلک یې په ښه خوله یادوي، حالانکې دی به پټ خلک یې پېژني هم نه، په رنګ هم نه لیدلي، لیکن بیا هم خلک په ښه خوله یادوي. وجه څه ده چې دی مخلص دی، په خپل کار کې د کار برکات ښکاره دي. په کار دا دی چې موږ اخلاص وکړو، د اخلاص دا پیدا ده، الله تعالی ته په خپله شهرت درکوي، که ته غواړې که ته نه غواړې، الله تعالی به تا ته شهرت درکوي. تر ګردو غټه مسله چې زموږ په معاشره کې سوشل میډیا پیدا کړله، هغه دا ده چې موږ د کریډټ شوقیان سو. د کریډټ په نتیجه کې نن اخلاص د مابینه ووتی، دا کار ما کړی دی، دا کار ما کړی دی، یا دا ما کړی دی، دا دی کړی، په سوشل میډیا باندې جنګ شروع وي. نتیجه سره ووتله، نتیجه دا راووتله چې اخلاص د مابینه ووتی. چې اخلاص ووتی، هلته برکت نه راځي په هغه کار کې، بس برکت ختم سو. تیراسې موږ په خپل کار کې اخلاص راول، تیراس تر ګردو اول ضروري شی دا دی چې موږ یو کار کوو، نیت صفا وساتو، چې الله دا کار زه ستا د رضا دپاره کوم، د انسانان په ګټه باندې کوم، الله تعالی په خپله برکت کې اچي. دا نن د نن زموږ خپرونه، امید دی چې تاسو به خوښه شوي. بیا هم د نیت متعلق که تیرې او داسې خبره وي،